इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी, लेकिन आपको केमिकल पे विश्वास हो गया पर अपनी शुद्ध गाय के शुद्ध गोबर पर विश्वास नहीं हुआ। السلام علیکم ورحمت الله. تاسو چرته د خپل مشرانو دا اوریدلی دي چې الکه د بدن د صفایي لپاره، د جسم د صفایي لپاره، د مخ د صفایي، د ویښتو صفایي لپاره شیمپو یا صابون نه استعمالوي بلکې غوښیان استعمال کوي. موږ د وړوکوالي نه چرته دا نه دي اوریدلي، بلکې موږ چې استعمالو نو صابون استعمالو، شیمپو استعمالو، دا څیزونه استعمالو، بدن په پاکو. خو نن درته یو د انډیا عظیمه هستي خیمه د انډیا د هندوانو یو لوی پیشوا دی، پنډت دی، چې هغه خپلو متبعینو ته وایي چې تاسو صابون مې استعمالوي، تاسو شیمپو مې استعمالوي، تاسو میک اپ مې استعمالوي، د دې په ځای تاسو غوښیان استعمالوي، په جسم باندې لګوي، په مخ باندې لګوي، نو تاسو جسم او مخ په بالکل صفایي، بالکل بسپینی، بالکل بمینی، نو تاسو ته صابون استعمال ضرورت نشته. بل پکې دا وجه وایي چې دا غوښیان د انډیا خپل پروډکټ دی، خپل سیز دی، او صابون وغیرہ دا د بهر سیز دی. نو د خپل سیز پروموشن وکړي، خپل سیز له ترقی ورکړي، خپل سیز مخکې کوي، د بهر سیزونه مخکې کوي. نو دا یو عجیب څه فلسفه ده. دغه کلیپ تاسو ته اورم، تاسو واو. इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी देता हूं चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के गोबर से इस्तेमाल करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग इतनी ताकत गोबर में है. تاسو ولیدو دا د انډیا یو عظیمه هستی چې دغه نوم هم ډېر ګران دی، شری انیروداچاریا جی مهاراج، دا اوږد نوم دی دغه. او دا حضرت دا خبره کوي چې تاسو غوښیان استعمالوئ نو په فایده کې به وي، او صابون مې استعمالوئ، او د صابون هیڅ فایده نشته، تاسو نه سپینئ. چې صرف سپینئ تاسو مینئ نو هغه صرف او صرف هغه غوښیان دي. نو دا د هغې یو تعلیم یافته پنډت دی، پیشوا دی، چې تعلیم هم په اعلی سطح باندې کړی دی، او داسې خبرې کوي، داسې اقوال زرین چټکلې چې هغه عقل نه رالي. بیا د هغې نتیجه چې دغه د اقوال زرین خلک رالي په سوشل میډیا په مزاحیت لیکونه جوړوي او خلک یې محظوظ کیږي او خلک پسې خاندي هم، او د انټرټینمنټ لپاره خلک استعمالوي ځان له. دغه خبره کوي چې غوښیان استعمالول ښه څیز دی. دغه شان د خلک مختلف څیزونه نور هم استعمالوي، د غوا امتیاز استعمالوي، حالانکه دغه ګنده څیزونه دي. دا چې د خوراک نه کم ګندګي جوړیږي هغه د امتیازو او د غټو امتیازو په ذریعه سره ختمیږي. نو او دغه استعمالوي او چې نه تاسو دغه مزه کوي، بلکې دغه په استعمال کې واپس وسکئ. نو عقل والا لپاره کې نشانیان دي، عقل والا لپاره کار دی الله تعالی عقل او شعور انسان لور کړی دی لپاره چې د دې څیزونو ځان وساتي، ښه څیزونه استعمال کی، کوم چې د بره نه د هغې حکم راغلی د انسان عقل هم په خپله او شعور هم انسان ته دا ښیي چې دا څیز د استعمال دی، دا د استعمال نه دی، دا ګزارل غواړي، دا خپلول غواړي، دا د سر استعمال لپاره دی، دا د سر استعمال لپاره نه دی. خو که انسان دغه عقل او شعور نه استعمالوي او په خپل داسې رانګ نمبر ورپسې په دغه شان پیشواګانو پسې ورپسې، نو بیا به هغه که په هره طبقه کې نو په دغه طریقې سره په غلطه باندې او په غلطه پسې به ځي او غلط څیزونه به استعمالوي.